هر سړی کامیابی غواړي او دا وایي چې زما دې واورېدی شي، زما دې عزت وکړی شي، زه دې تعلیم یافته یم، زه دې یو ماهر، یو هوښیار، یو باکرداره او دغه شان زه دې یو مالدار انسان جوړ کړی شم. خو د دې دپاره چې کومه ګلوبلي اکسپټیبل میتھډ دی نو هغه څوک زده کوي نه او شارټ کټ استعمالوي. اکسپټیبل میتھډ لرنینګ دی، زده کړه ده، پړنه، سیکھنه، د کمې دپاره چې مختلف سکولونه، کالجونه او یونیورسټۍ جوړ کړی شوي دي. د بده مرغه دغه ادارو کې طالب علمان زیات تر میمورایزیشن کوي، معلومات سطحي طور یادولو کوشش کوي، اخر کار ډیګري اخلي چې په هغې باندې څه کار نه کیږي. کار کیږي په لرنینګ باندې او دغه میمورایزیشن د لرنینګ یو ورکوټشن حصه ده، خو مکمل حقیقي لرنینګ نه دی. حقیقي لرنینګ بایولوژي ایکسپلین کړی دی چې ریپیټډ اکټیویټي نه ډیپندنٹ ساینپټیک پلاستیسیټي راشي زمونږ په سیریبلم، یعنی د دماغ په یو خاص حصه کې. هلته دغه انفارمیشن انکوډ کیږي پر لانګ ټرم میموري او د هغې سره بیا هغه ایگزیسټینګ سټیټ چینج کیږي. مطلب دا ساده الفاظو کې چې زمونږ بیهیویر، نالج او سوچ کې تبدیلی نه راغل، زمونږ عقل، سپیشلیټي، زمونږ کردار، کامیابی او مالی طور پر مستحکم کېدل ممکن نه دي.